بنې یا به دا 3 کیلومیټره اوږد نفل نه تړې یا به د خانه کعبې هغه طواف هم پرېږدې. ابو جهل ټول عمر د خانه کعبې پرې تور غلاف کې تېر کړی و، جهنم یې ټکانه وه. عبدالله ابن ابی به د نبي علیه السلام په صحبت کې ناست و، جهنم یې ټکانه ده. کنعان د نوح علیه السلام زوی و، خو چې کله یې وله وویلې چې ایمان راوړه په زوی کښتۍ ته راخېږه نه راختو چې ډوبېده، نو شفقت پدري غالب شو. د الله نه سوال کوي چې ای رب کریمه د ما وسیله پناه ورکه، د ما بچې بچ کا. الله وله وایي لا عاصم اليوم، نن د بچې کور نشته، انه عمل غیر صالح انه لیس من اهلک، دا ستا د اهل نه دی، دا عمل د صالحینو نه دی. موږ له چې څومره امن جرګې له زما د امن جرګې سرلښکر ولاړ دی، نن رور خور سره په عدالت کې ولاړ دی، نن مور د زوی سره په عدالت کې ولاړه ده، نن خورۍ د ماما سره په عدالت کې ولاړ دی. د ماما زوی چې ماما جیب وګرئ د خورۍ تمه پیدا شي، ماما د خور په حق باندې سینه اچولې ده لکه د خامار ور باندې ناست دی. مونځونه هم کوي، اودسونه هم کوي، بانګونه هم وایي، بډ هم وایي، حجونه هم کوي، عمرې هم کوي. ریاض الجنت کې مې دومره نفل کړي. دا ولې د خوړ مې خیرات دی چې ته دې وې د لور خور حق ماما دې خورۍ له نه ورکوي، چې کله خور ته نه مطالبه وکړي ورته وایي که ته دې بیا کور ته رالې، موږ د پښتو په روایاتو کې وایو، نو بیا به زما مخ نه ګورې، زما دې په خدای قسم ای ماما جانه ای روره چې خور ته حق نه ورکړې، ستا د مخ ته کتو نه خنځیر هم پناه غواړي. ته منې او که نه منې؟